نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې د ټي وي نه یا د ریډیو نه یا د ټیپ ریکارډر نه یا د موبایل په ذریعه سره یو انسان تلاوت اوري او بدغه تلاوت کې د انسان آیات سجده اوریدا، نو د آیات سجده اوریدو سره به د اوریدونکو باندې سجده لازمیږي او کنه، یعنی سجده په کول واجب دی او کنه دی په واجب. علاؤالدین الکاسانی رحمه الله فرمای بدایع الصنایع کې فینظر الی اهلیت التالی و اهلیته بالتمیز وقد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة بخلاف السماع من الببغاء والصدى فإن ذلك ليس بتلاوة. د تلاوت کون کې اهلیت تبکتل کیږي، کو اهلیت پکې د تلاوت وی مثلا دا عاقل وی، بالغ وی، مسلمان وی اور مکلف وی د احکام شرعیو، نو د دسې انسان د طرف نه چې کله آیات سجده وویل شي او وریدل شي، نو په ویون کې باندې هم او په اوریدون کې باندې هم آیات سجده واجب ده، آیات سجده بکئی. نو دلته دا ټي وي ریډیو د دې نه علاوه چې کم د اوریدو اشیاء دي، دا غي نه چې کله آیات سجده وریدا نو دا نه عاقل دي، نه بالغ دي، نه مکلف دي، چونکه دا خو اشیاء دي، سيزونه دي، انسان نه براه راست نه دی اوریدل شوی، د ټي وي نه اوریدل شوی دی، یو ریکارډ شوی سیز اوریدل شوی دی، نو دې معنی دغه اهلیت اطلاق نه کیږي. د دې وجه نه کو دغه سیزونو نه آیات سجده وریدل شي، نو په اوریدون کې باندې آیات سجده واجب نه ده، د معنی سجده کول ضروری نه دي. السلام.